دا د کراچۍ کټي پهاړي وه او دا هم د کراچۍ کټي پهاړي ده. په شکال بارانونه لاړل چې په ځان پسې که یو خوا سمې قصې پرېښودې نو بل خوا په دې ښار مسلط د پیپلز پارټۍ سیند حکومت هغه دعوې هم د ځان سره په اوبو لاهو کړي کومې چې د کراچۍ د بهترۍ په اړه هغوی کړې وې. د کټي پهاړي یوې غاړې غر نه خټونه په سړک را پریوتي او ټول سړک یې بند کړی چې پرې که یو خوا ټرافیک د سختې پریشانۍ سره مخ دی نو بل خوا په دې سړک تېرېدل هم په پولیس سرعت تېرېدل دي ځکه چې څه وخت هم دا پریوتی شي او دغه رنګ په دې غر باندې آبادې ودانۍ هم د پیښې سره مخ کېدی شي. په دواړو صورتونو کې د خلکو د مرګ یوه لویه پیښه مخې ته راتلی شي چې له وجې خلک سخت په تشویش کې مبتلا شوي او د پریشانۍ اظهار په دې ټکو کې کوي. دا اوس څو ورځې نه ملبه پرته دا دونه اوچتئ نه دا کشره اوچتئ او زمونږ هغه چیرمینان او پی پی یا کراچۍ هغه څومره چې دا خلک دی دا څومره چې مشران دي مراد علي شاه دی که ابن ملجم دی که شمر دی دا د یهودیانو نسل چې کم دی د پیپلز پارټۍ والا دو دلته کې نه راځي نه یې چا تپوس کړلی دلته کې کورونه غورځېدلي زه تا د مدرسې ویزټ هم کراو کم باران اوبه اغستې دي ښکته راغلي دي او عوام د ډېر تکلیف اورې زمونږ دا درخواست دی چې ګورمنټ څه قسم تعاون وکړي دا ځای به رخ شي. اورې داسې نه ده چې د سیند حکومت په نوټیس کې دا نه وي ځکه چې د دې خټونو پریوتو نه یوه ورځ مخکې وزیر اعلی سیند فوکل پرسن برای رین ایمرجنسي شیلا رضا راتګ کړی و چې ورته ټولې اندېښنې په ګوته کړې شوې وې ولې دې محترمې هم په خپلو خبرو عمل درآمد ونه کړو او د کټي پهاړي دا حال شو. کټي پهاړي د غر یو اړخ چې کم دی په مکمله توګه رغښتی دی او یو ټریک یې په مکمله توګه بند کړی دی. د دې په وجه د دې ځای تګ راتګ ټرافیک ته سخت مشکلات دي. سیند حکومت سینیر غړي شیلا رضا صاحبه خوراله فوټو سیشن یې وکړو خو په دې باندې عملي ګام تر اوسه پورې سیند حکومت پورته نه کړو چې دا لار هم کلیر شي او د دې ځای خلکو ته چې کوم دی تحفظ هم میلاو شي. کیمرامین حدیث سره نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ.